بسم الله الرحمن الرحيم وكشي قال وتستحب المتعة لكل مطلقة إلا لمطلقة واحدة وهي التي طلقها الزوج قبل الدخول بها وقد سمى لها مهرا بلسب وكيري زر دي عبارت لن مفهوم ویم بے ترجمه کو بے چکمل انجا پکی رغه بیانو برګورې ټول عبارت مفهوم ادا بیان کړي دي د هاري مطلقې د بار مطعم مستحب ده په دې ټول پوه شوي البته یو مطلقه ده هغه له مطعم مستحب نه ده اکم یو ده چې وسره خزل طلاق ورکی او دخول ور سره لانی کړي او مہر ورله مقرر کړي وی وجه سره دغه د بار به مطعم مستحب نه واجب ده خلنجه جوړیږي وته وګورئ وتستحب المتعة ده هم برون ویلی وکنه او مستحب ده متعة لكل مطلقة هر قسم مطلقه ده بارا الا لمطلقة واحدة مگر وی مطلقه ده بارا نه ده مستحب دا کم ایو ده وهي التي ده غدا طلقها الزوج چې طلاق ورکړي هغه ته خاون قبل الدخول بها حالان کله دخول ورسره نوی کړي وقد سمى لها مهرا او غیر بارے مہر هم مقرر کړي وی وسره شی اعتراضات ہوتا اول په مستثنا کې اعتراض ده چې کوم خزې د بارے مہر مقرر شوی وی او قبل الدخول طلاق ملاو شي هغه د حکم دا نصف مہر باور کی او منګه حناف وایو هغه ته متعور کول هم مستحب دي حالان کې دلته وای نه دي مستثنا په اعتراض پوه شوي اوسلال شی بل سیټ تا اول سیټ کې وای هر وی د بارے مستحب دي حالان کې وې د دین علاوه هر د بار مستحب دي حالان کې د کمره بار چې مہر نه مقرر شوه او قبل الدخول طلاق ورکی التمت مستحب نه ده واجب ده دا لانجه بچا کړه مستثنا منو کې تفصیل ټوانی نه پیږي یو طرف ته بچا کې لانجه رااله او بل طرف ته بچا کړه جوابي ګڼ جوابونه شوی آسان جواب ادا ده وقد سمى لها مہر کې عبارت ده دی مطلب داری عقد په وخت کې مہر نه دی مسما شوی رستو مسما شوی رستو او اعتبار کم مسما لري عقد په وخت کې نو وس نتیجه دا شو لګوري هر قسمه متعلقه د بارا مطعم مستحب ده البته وی د بارا نه د مستحب کمه د بارا چې اغه ته خاون قبل الدخول طلاق ورکی او د عقد په وخت کې مہر نه مسما شوی ولی اغه د بارا خو به واجبي او رسول مسمى شوی او رسول نه مسمى شوی غیر بارا او غیر بارا په طریقه ولا واجب دو د بارا واجب شو څو د بارا واجب شو یو چې بيخي ولني او دیم چې رسول نه اوس د دین علاوه چې کومه بعد شو غیر بارا مستحب شو د څه ده کنه خجی نو دې کوم لانجوا مونږ څه ویلو کمه د بار چې مہر مسما شوی وو هغه د بار نصف مہر وی کنه خور سره ور سره څم وی متم مستحب وی مونږ ول اعتبار شولا ام اعتبار نشولا ولی دلته خدا کوم مستثنا کړ څوک مستثنا کړو چې عقد په وخت کې ورلا نوی مستثنا شوی به د دې دوه صورتو بیخی نوی یو ورستو دوا دا دوه مستثنا شو دی ول واجب دی او چاله مستحب ده د دین علاوه ټول د اغم پکې رااله چې قد وخت کې ولا مسما شوی ام پکې رااله پتن لګي پوه شوي کنه وګورئ حجی امام شافعی رحم الله څو عبارت ګورئ هغه وی دی ویل واجب دی دا کوم چې تا مستثنا کړه نه دی واجب ما دین علاوه ټول له واجب دی دا کوم چې تا مستثنا کړه دی له واجب نه دی دین علاوه ټول له اوري لك هغه بنظمانه کې ستاسو سوچ موږ دا خبره کړې و عقد په وخت کې چې مسما شي عقد په وخت کې نو نصف مہر به لازمي کې قبل الدخول دا څه ده کنه او که عقد نه پس مسما شي عقد وخت کې نه ورسته مسما شي او به قبل الدخول طلاقي به هم نصف مسما لازمي کې دغه دارای وکنه نو د دې دوه د بار واجب نه دي ځکه دیو د بار خصوص شته نصف مسما شته کنه کمی د بار چې عقد په وخت کې مولا مسما شوی او یا ولا رسو مسما شي دې دواړو د بارا چون کې څوک شته نصف مہر شته
چې نصف مہر شته نو دا بل شی ولا به واجب نه دی څوک متعه او دین علاوه د پاره چون کې نصف مہر نه نو هغه د پاره به متعه واجب شولا دا څوک وي وقال امام الشافعي رحمه الله فرمایي تجب لكل مطلقه واجب دي هر مطلقه د پاره الا لهذه مگر دا کوم چې دلته مستثنا شوی دی لنه دی واجب تاسو به خبرو پیږئ کنه وجه لانها وجبت صله من الزوج وسی وجه سره هر وی د پاره والی واجب دی جی وې دا د دې وجه نه چې دی خاون خزه طلاق ورکړل نو خزه په hebat وحشت کې واچوله خپې کړله نو د وحشت لري کولو د بار په خاون باندې شریعت پیسې راوستري او دغه پیسې واجب دي چې وحشت لري کی لازم یې پکې چې لازم دی نه کړلې به خو نه ور کوي به وحشت نه لري کیږي نو وحشت لري کول لغې نه څه لازم او طریقې څه په د باندې څه لازم کنه چې لازم شو نو به مستحبي که واجبي به څه وي واجبي او دغه نور دوه چې مستثنا دي غیر پر الریډي نصف مہر شته کنه هغه غبه نه شو وره لانها وجد دم ليس دا متعجده وجبت سلة دا خو واجب ده بتور سله عطا ده د چا د طرف عطاوي من الزوج د طرفه ولي لانه خاون چې له وحشها دا خزه وحشت کې چولې خپه کړی ده بالفراق چې جدا کړی ده الا ان في هذه الصوره مگر دا کوم صورت چې مستثنا شو بده کې تاسو ته پته ده نصف مہر شته کنه شته دا نصف مہر په طریقې د چا دی د متعی دی دا نصف مہر په طریقې د متعی دی ولی قبل الدخول چې طلاق ملاو شو د خزي بوزا خزي د سالمه ملاو شو کنه د خزي بوزا خزي دا نشدا نصف مہر ورکی دا د بوزي په مقابله کې نه ورکی چې مہر ورته وایو دا بتوري متعور کوي ما په خپل پوهه نه شوي لکه مبیا چې بای ته واپس ملاو شي نو مشتری چې بهم بای له څه پیسې ورکي نه پیوس د مبیا کې به ورکي اسی ورکي ورته دلتم خزي ته بزعه خصپا ملاو شروغه او دا کم لګوي چې ودی کا فسخ شوله بالکل نو دا کمی پیسې چې ورکي دا مہر نه دی نو دا سي عطا ده نو معلومه شوله دغه نصف مہر چې ورکي کنه نصف مہر دا اصل کی متعده څوک وي امام شافعي رحمه الله الا ان في هذه صورت کې دا نصف مہر چره دا طریقه د متعیده کنه وجه لان الطلاق چره دا فسخ د بدی حالت کې خځه ته بوزا مکمله سپارل شي نو چې کله دا فسخ شو له مہر نشو متعش ولا متاخ متکرریږي نه لا تذكرون یو په نصف مہر هم د پاسه به متعمر ولي به خو څه شي نه جمع شي دو متعیب شي هغه متودا و متعیب پته نه لګي بیږي کنه تاسو ګران دل کې وخت بګدی موږ د بار دلیل سره لګ برو ګوري شي ان المتعه خلف عن مهر المثل في المفوضه توجه جی موږ وایو کومه خزه چې خاون تزان وسپاري مہر مقرر نشي نو هغه صورت کې به څوک واجبېږي دخول سره مہر مثل مثلا خو یاد ده او که قبل الدخول طلاق ورکی نو به مہر مثل نه واجبېږي به څه واجبېږي متواجبېږي یادم ده مثلا نو اوري مولي صاحب دا متعه چې لا توجه جی دا بدل دی د مہر مثل نه صغرا شوا متعه بدل چانه دی اول خو مہر مثل لکه غنی نه به متعه نو مہر مثل اصل او متعه خلیفہ او تاسو بدل د خلیفہ چی دا د اصل سره مکمل اصل سره یا د بعضی اصل سره جمع کیږي نه چې وبې به تیمم کولای شي او چې لګي وبې به هم تیمم نشي کولای ویږي کنه دا خبره به وکړي وبې چې به هدا سي کا هدا سره نه کافي به دي سي لکه سره نه خبره پرې دی خو بهر حال د سې نشي کولای د سې ولا غوا چې نیم او د سو کې ونیم تیمم مکه کولای شي دا نو چې اصل موجودی اوبا بم خلیفہ نشرات لله تیمم نشي او چې نیم اصل موجود وینم اوبا وینځ ونیم تیمم کې به هم صحیح نه ده لنډه د خلیفہ نه د اصل سره جمع کیږي او نه ده بعض اصل سره جمع کیږي په دې تاسو ټول پوه شولې اوس راشي کوم صورت کې چې متعه واجب شولا مہر واجب شوغا مہر څه شو مطلب دخول وشو او ویلو هر وی د پر واجب نه دي ویلو کنه
بای کوم کې به مسما وي ځینې کې به مهر مثل وي ځینې کې به نصف مسما وي په دې ټولو صورتونو کې که شری مطعم شي راشي څوک هم راشي نو به هو متعجم شي د چا سره اصل سره مهر مثل به ور سره بچم وي تاسو ګورئ لکشن ورنه موږ وایو ان المتعجد خلف دا خلیفہ ده ان مهر المثلنا پچا کې فی المفوضه مفوضه خزي ته وی چې خوان ته ځان وس پر مهر نه مقرر شوی ته به څه واجبېږي مهر مثل واجبېږي کا دخول سره لانه سقط مهر المثل دلته وس مهر مثل واجب شو ساقط شو دا کله چې قبل الدخول طلاق شي قبل الدخول طلاق شي کنه به مهر مثل څه شي دغه په مقابله کې به څوک راځي وجبت المتعرض او عقد چې یوجب العوض دا ثبت عقد خو خامخا عوض واجبي نکاح کې خو پیسې لازم دي فبتغوا باموالکم راغله فکان خلفا لند دار چې دا متعه دا خلیفہ دا سیدا او خلف لراشه لا یجامع الاصل دا د اصل سره نه جمع کیږي کل سره ولا شيء منه او نه د باز سره جمع کیږي نو فلا تجب مع وجوب شيء من المهر دا نه چې درو تعالی چې کوم ځای کې مهر واجب شوی او دخول شوی او مسما وا یا مسما نو او دخول شوی مهر مثل واجب شوی په دغه صورتونو کې متواجب ول دا خلیفہ د اصل سره جمع کول دي او که قبل الدخول به نصف مسما لازم ده لکړای نصف مهر نه دغه وخت متعه د نصف اصل سره را جمع کول ام سینوا کنه نصیب فلا تجب مع وجوب شيء من المهر نه به واجبېږي متعه کله چې واجبي او شی د مهر نه او سوال امام شافعي رحم الله دا ویلو کنه دی خاوند د خزه ایرولې د وحشت کې چولې د دې د وجنه په دمانه لازم نه چې وحشت ولا ختم کې مهر ورکی دا ویلو کنه من وایو بې امام شافعي رحم الله ته پوس کوم د طلاق ورکول جایز کنه وی چې جایز نه جایز کار کې بچا څه لازميږي منګه خو مادو کې ویلي دي الجواز الشرعي ينافي الزمان نو نمبر ماده ده شرعي چې یو شی جایز یې کې به زمان نه دا خو جایز کار کړي څنګه پېښه لازمه وګورئ او هو غیر جانن دغه جنایت نه کړي څه ګناي نه ده کړي په الاحاش په دې کې چې هغه په وحشت کې چولې طلاق سره فلا تلحقه الغرامه نو چې کله ګنا نه ده کړي جایز کاری کړي دي نو څه غرامت توان مر سره ناراضي قاعده هم ویل کنه الجواز الشرعي ينافي الزمان زمان سره منافي وي فكان من باب الفضل لند دار د متعج ور کیدا عوض می وزن نه دي واجب ماجب نه دي د فضل له نو مستحب ته وایا برو ګوري جی دیو بلی نکاح بیان راته کوي وې دا زوج الرجل بنته على ان يزوجه المتزوج بنته او اخته ليكون احد العقدين عوضا الى اخر ما تکتا سلک متوجه شي زرزري وایو دی نکاح ته نکاح شغار وای سټا ورټا سټا ورته وای اردو کې موږ ته عدل بدل وایو خو زمونږ هغه بدلی کا به واضح کو په خوا بداسي کې د جاهلیت کې د نکاح طریقه بداوه زید با بکر ته ویل زب خپل لور تعالی در کما نکاح باندې او بکر ته بدسي وکي چې خپل لور به د نکاح کې وس کې مال راکې مہر بچي مہر به نه مقرره ولو نتیجه بداوی زما لور چې تعالی کوم در کوم زید بوته ویل چې تعالی زما کوم زلور در کوم ستامن کو هي جوړوما ته بلغه د پاره مہر مال راکې کنه ویاو نو ستا کوم لور د دغه د بوزعین ما هغه با زما د لور د مہر شي بکر ته ویل ستا د لور بوزعان نیمه دا به څه شي دا به دغه مہر شي مال به راکې مہر کې او د نیمه بوزای به په نکاح کې را لراکي نو ستا د لور د بوزای مہر بچوي ازما د لور نیمه بوزاوي هغه کې مہر کې شي نو سما لور چې رضیت به بکرته ویل ابستا شي نو ستا به خزه شي خو نیمه بوزعه به دي منکوهي نیمه بستا د لور د زما خزه جوړه شوی دغه په مہر کې درغلي او ستا لور به زما خزه شي نیمه به زما خزه شي نیمه بوزه او نیمه بچی نیمه هغه به مہر کې ما ترغلي زما د لور په واس کې پتن لګي پوي کې کنه دا می تغبیخي مې استبسورلو د دې نکاح دغه اصل وو مہر به نه مقرره ولو
نو د هرې جنۍ نیمه بوزعه به د خپل خاون به طور نکام وه او به طور به د هغه د لور بوزعه مهرم و دواړو طرفونو ته دا نکاح د جاهلیت و دا صحیح نه ده لږ به وګورئ زمونږ د حنافو په دې نکاح کې رایې دا ده چې دا نکاح صحیح ده او دا داسې ده لکه چې مهر یې داسې شی مقرر کړی دی چې هغه مهر نه جوړیږي او قانون دا دی چې مهر مقرر نه کی یا یې نفي کی یا داسې شی مهر کې کیدي چې هغه مهر صلاحیت نه لري به مهر مثل واجبېږي لہذا نکاح صحیح ده هرې جنۍ دپاره به مهر مثل لازم شي پوه شوي پې امام شافعي رحمه الله وایي دا نکاح د سره صحیح ده نه ځکه داسې شی مهر جوړ کړی دی بوزعه چې هغه مهر صلاحیت نه لري نکاح ختمه تاسو پوه شوي ورته وګورئ وإذا زوج الرجل کله چې نکاح وکړي یو سړی بنته د خپل لور علی ان په دې شرط باندې یزوجه المتزوج چې نکاح کې به ورکوي دته هغه د لور خاوني بنته خپل لور او وخت یا خور به ورته ورکوي ليكون احد العقدين عوضا دې لپاره چې یو په عقدینو کې عوض شي د بل نه اصل کې عقدینو په ځای باندې بوزعین ذکر کول پکارو لو قال احد البوزعين ودين الاخر لكان اولى راځه ورلا زمونږ حناف وایو فلقدان جایزانی دواړه عقدونه جایز دي خانه چې جایز دي مہر سره بچکو وای جی د شی مہر مقرر کړي چې د مہر صلاحیت پکې نشتا نه دغه صورت کې به څه واجبېږي مہر مثل نو ولکل واحد منهما مہر مثلها هر واحد د لپاره مہر مثل لازم شي امام شافعي رحم الله فرمایي بطل العقد عقد باطل له وجه سره امات استوي ولاده شي مہر مقرر کړي چې د مہر جوړېدلو صلاحیت پکې نشتا لانه وورا جعل نصف البزع صداقه مقرر شوی دی یا جعل مقرر کړی دی هر واحد نصف بزع صداق مہر او نصف یې مقرر کړی دی منکوحه نو بزع کې شرکت را لې نیمه منکوحه د بزع او نیمه مہر دی عوض دی ولا اشتراک فی هذا الباب حالانکه بزع داسې شی د شرکت نه قبلې چې نیمه بزع دی منکوحه او نیم دی عوض وی مہر دی پته نه لګي پوه شوي کنه څوک دا وایي امام شافعي رحم فبطل الايجاب بدل شو ولنا غور من وتوایو بیتا چې څنګه ویلوم دغه شانې من منو چې نیمه بزع دا او نیمه دا او نیمه دا خبرې وي خود مرده چې د شی مہر مقرر کړي چې کې مہر صلاحیت نشته چې نشته نه بس مہر مثل بل لازم شي او پاتې شو ته خبره د اشتراک کړي د اشتراک موږ اشتراک پکې راځي نه په دې بوزه کې څه نه راځي خپل وي تاسو ګورښن ولنا موږ وایو انه سما مالا مسما کړي د مال ما دې ما مسما کړي دې ما دا یو شی لا يصلح چا صلاحیت نه لري صداقا د مہر فیصح لقد بس شي ويجب مہر مثل بواجب شي ځکه موږ وایو نکاح په شرط فاسد سره فاسديږي نه کما اذا سم الخمر لکه چې شراب مہر مقرر کی یا خنزیر مہر مقرر کی نو دا د شی مہر مقرر کو چې صلاحیت په د مہر نشته مال متقوم نه دی دې کو حکم دار مہر مثل واجبيږي ولا شرکت بدون الاستحقاق ولې چې کله استحقاق جوړیږي له شرکت راځي برګوري یو ځای مې عبدالرحمن دی کتابم دی نیم د دې نیم زما حق دی نیم دغه حق دی نو استحقاق شو کنه اوس په کې څمراله شرکت شریکم شو نو استحقاق وي ورسوي شرکت وي او بوزعه کې ته خبر او کله نیمه بوزعه مون کو هدا او نیمه مہر دا نو هغه کې دا کوم نیمه من کو دا خدا خاون شو او دا کوم نیمه د خاون د لور مہرو هغه مستحق جوړیدله نه جوړیدله لکه پیږي کنه مہرتوب صحیح نه وو ګوره خزه خو د مہر مستحق جوړیږي هغه کې مہرتوب صحیح نه نو دا خاون د نیمه بوزي مالک شو ځکه منکوها صحیح ده خدا باقی نیمه چې ودای د لورو مستحق نه ده مہر نه جوړیږي چې مستحق نه د شرکت پکې رانه لري لکه مونږ ویلو چې کله استحقاق ویل سوي لہذا ټول پټولې د خاون شو ولا شرکت بدون الاستحقاق شرکت خو بغیر د استحقاق نه راځي هر څه زمونږه طریقې کار دي زمونږ علاقو کې د سکیږي کنه الک خو ریول ورکی غیبل ورکی دغه طریقې عامي نو ملي څه زمونږه غدي کې نه راځي کا غیر بار خزان نه ځان لمه هر مقرريږي یوم دی خپل کله مہر مقرر ده بلې ولا مقرري دا طریقه نه اگر چې دغه بهترانه د لانجې شانتي جوړیږي عام طور باندې منګ ډی دینو یو جنې چې خوشاله نه نه به کور کې اولم نه خوشاله وای ته زما خور خوشاله نه ساتي
ستا خور ښه ښځه خو زه خوشحالانه ساتم جاهلانی نه په کار دغه شان وإن تزوج حر امرأة على خدمته إياها سنة او على تعليم القرآن فلا مهر مثل لك برو ګوري زر وایو یو حر سړی دی او دی وی زنانه سره نکاح وکړه او مہر ور خپل خدمت مقرر کو زبستا یو کال خدمت کو او یا ز قاری قرآن بدر تب کې وای مړی نو دې حکم دادې چې بې دا دواړه مہرونه ټیک نه دي ښا خدمت د خاون د مہر صحیح نه دی او تعلیم د قرآن د مہر صحیح نه دی او کله چې مہر صحیح نه به څه واجبېږي مہر مثل د یو مسله بل ووري د پوره کیسه وین تزوجک چې کاوي کی حرن سړی امراتن دی وی خزي سره علا خدمت یې بخپل خدمت باندې د مہر کې یو کال یا حسنتن چې خدمت بګی دا سړی دی خزي یو کال دا مہر شي اولا تعلیم القرآنی ایو تعلیم د قرآن ورګی دی خزي ته د مہر پيواس کې په مہر کې د سی وایا فلا مہر مثل ان حکم دار دې دوړو سورته کې مہر مثل به واجبېږي دی کې امام محمد رحم الله وی خدمت په صورت کې مہر مثل نه د خاوند د یو کال خدمت 100 روپۍ جوړیږي چې روزانه کې جی 10,000 روپۍ به ورکې وتا مہر مثل نه څه 10,000 روپۍ وقال امام محمد فرمای رحم الله لها د خزې د بار قیمت د خدمت د هوروي څو قیمت جوړیږي دمو مسله ووري وان تزوج عبد امراه باذن مولاه على خدمته سنه جازا لګ برو ګوري مولا او المولا یوي خزې تزبتا سره نکاح وکم مولانا یار غلام د مولا په اجازت یوي خزې سره نکاح کوي او مہر کې وسره کی وی جی یو کال بستاز خدمت کوما نو وس جایز ده کنه دا وی جایز ده اور والا جایز نو واورا وین تزوج عبد ک غلام نکاح کی امراتن دی وی خزې سره پیسند مولا باندې علا خدمت چې دا بوله یو کال خدمت کې سنتن جایز ده بس حکم دار ولا خدمته د خزې د باربا د خدمت وی کنه مہر امام شافعی رحم الله د درایم نه ذکر کړي هغه وی اولانی سورته نم ټیکوي چې ویلو اور ویلو یو کال بل خدمت کو دقه مہر شو یو کال تعلیم د قرآن بدر کوم کال دل لري کې تعلیم د قرآن بدر کوم دقه مہر شو او دی بل مسله ہوتا سم نه رسې په اورا امام شافعی رحم الله فرمایي ولا مسله کې لها تعلیم القرآن والخدمه د خزي حق به تعلیم قرآن شي کنه دا به مہر شي او خدمت بشي بل وجهین دوړو صورتونه کې قهوري خاوني کا غلامي وجه سره امام شافعی رحم الله وي برګوري هر هغه شي چې دا غینه ایوز مقرره ول ټیک وی هغه مہر مقرریږي خو نه درنکو هر هغه شی دا کتاب دی د زبد عبدالرحمن خرصومه نه دی کتاب نه ایوز مقرره دی شي کنه سلو په براکه دا کتاب وس مہر کې ورکول شي دا جام دی دا د لپشلو به در کوم وس مقرره دی شي کنه نو جام مہر کې مقرره ول شي توجه الګ زبستا خدمت کومه یو کال مال به تزر روپۍ د مشترکه ان د دې خدمت ایواز مقرره دی شي کنه شي لہذا خدمت مہر کې ټیک شو نه پويږي الګ صاحب جو ته سبق خېما مشته به مالا 100 روپۍ راکې نه د دې قران خودلو ایواز ټیک دی کنه دی نه د کوم شي نه چې ایواز مقرره دی ټیک وی هغه شی مہر کې خودل ټیک وی وسم نه بیګي خدای هم غر کا لانما دا قاعده دا غره فارغت قانوني دی ما هغه شی یصلو چې صلاحیت لري اخذ العوض عنه چې عوض مقرر شي د غیره طرفه به شرط باقاعده شرط ولګي دغه شی چې صلاحیت لري د مہر جوړېدلو اندو د امام شافعي سے بنظمانه وجه سره وي وجه دا د اصل کې د نکاح د معاوضه ده خزب وزور کې سلام مہر ور کوي هر هغه شی چې دغه نه عوض مقرر دي ټیکی کنه نو ال تقدم معاوضه راځي کنه نو به عوض ور کوي ادا چې کوم شی ور کوي دای معاوض بشي معاوضه تو بټیک شي لته کومه لانه بذلك زکه باخذ د عوض کې لاغینا په دې سره تتحقق المعاوضه متحقق کیږي وصار د بداسي شی وسی نظائر واورا کما اذا تزوج على خدمه حر اخر برغ امام شافعي سی وی حنافو خزي سره نکاح وکي وته وی چې تا سره نکاح کوم مہر کې بچرا کې خزه ورته وی دا وی الکا د عبدالرحمن بدیو کل خدمت کوي بل څوک ورته یاد کی حر دا جایز ده کنه حنافو ویاو جایز ده نو چې ال تاسو د بل حر خدمت دا مہر صحیح غنئ نه د خاون خدمت مہر صحیح کوي کنه پیږي یو پیره به مخه وصار کما اذا تزوجها
چې نکاح د ښځې سره وکړي علی خدمت حر آخر په خدمت د حر آخر برضا او حر آخر راضي وي پوه شوي بل نظر یې واوره ښځې ته وایي نکاح در سره کوم مهر کې به څه راکړي هغه ورته وایي جواب وایي جي زه به درله ستا ګړي دي که نه یو کال به یې درله څرومه دا به ستا دپاره زما مهر شي دا صحیح ده حنافو که نه او صحیح ده نو چې دلته دغه خدمت ته مهر صحیح کې دی د ګړو خدمت نه د ښځې خدمت به مهر صحیح شي که نه پوهېږئ وعلى رعي الزوج هغه دا چې سړی خاون غنمها د هغې کډې بځې ولانا موږ ورته څه وایو بره ګورئ چې موږ وایو الله په قرآن کې ویلي دا بوزعه به د ښځې مالک به جوړېږي خو ته به ورته عوض ورکې مال ان تبتغوا باموالکم مال یې ویلی دی او خدمت مال نه دی بی دا خو نفع ده منافع دي خدمت مال نه دی تعلیم قرآن چې دی دا مال نه دی دی وجه نه د تعلیم قرآن په وجه باندې څوک پیسې اخلیم ټیک نه دي وګورئ دا ولنا موږ وایو ان المشروع مشروع چې دی انما هو الابتغاء غدادا چې سړی به لټي وضعي مالک بزان جوړي خو بالمال لالشا والتعليم ليس بمال له مال نه دی وکذا المنافع دغه منافع د هر چي دي على اصل نازم په اصل کې دا مال نه دی پوه شولې به وخدمت العبد ابتغاء بالمال اوس هغه دا مثال پیش کړو چې تاسو وایي کنه چې غلام نکاح وکي د مولا په اجازه دی خځه سره او ته زه به یو کال خدمت کوم تاسو نه پویدانې نکاح صحیح ده دا مہر صحیح ده دا ولی وایي چې د غلام خدمت چیرې کنه دا مال دی د هر خدمت مال نه دی د غلام خدمت سره ولی غلام چې کله خدمت کوي ور سره غلام بزانم ور سپاریالتا او د غلام ځان مال دی کنه یاره پوهیږئ کنه د غلام ځان څټ مال دی کنه دی او د هر څټ مال دی واوره وخدمت الاب چې دا ابتغاء بالمال دا خو په مال معنی لټي لتزمني تسلیم رقبته ځکه دا متضمن دیتی ته چې سپاری به تر رقبم خپلا ولا كذلك الحر او حر رقبه چې دا غمال نه دی نو خدمتهم مال نه دی ولأن خدمت الزوج بل بس واوري ګل د کدو ګل دی اوس چې دا خاون خدمت د خزي کوي نو خاون به خادم شي او خزبه مخدوم شي الان کې شریعت کې وای خزبه خادمي خاون به مخدوم وي دې ته ویل کېږي قلب المشروع او قلب المشروع باطل وی دل تراله درسې بي مالدار جنې چې وی کی کنه به ول خدمتونه کوي د اوس کوته په ځمانه هغه ته وی مال غوته راکوا وښه ودا کوم ځای دی ولأن خدمة الزوج الحر لا يجوز استحقاقها جائز نه دي چې خزي حقدار جوړ شي بعقد النکاح کې وللی ما فيه من قلب الموضوع دغه هو موضوع الټ شولا خاون خادم مخدوم نه خاون خادم جوړ شو بخلاف خدمت حر آخر برضاه خدا صورت تاسو ولې جایز کړو چې خاون ورته وي زیات بستا یو کال خدمت کی زیات حر دی هغه ولې جایز وي چې خاون خو نه دی کنه راکی قلب موضوع نه راځي کنه پیږي بخلاف خدمت حر آخر برضاه دغه برضا وللان ولا مناقضه الته مناقضه قلب موضوع نشته اعتراض او چې غلام نکاح کی توجه چا د پاره غلام نکاح کی د خزي سره ورته یو کال بری خدمت کومه دلته هم دا غلام چې دی کنه دا خاون دا خادم شو کنه او خزه ته شو مخدومه نو قلب موضوع شو کنه حالانکه تاسو غوته ته جایز وای جواب دا غلام چې خدمت د خزي کوي د چا په اجازه تی کوي د مولا حالانکه غلام خو سر کې خدمت چاله کوي مولا لیکي مولا ته زما لازمه بزیمانی چاله کوا خپل خزي لیکوا دغه جواب دا د مناسب قلب موضوع ناراضي دا غلام خدمت په اجازه د مولا کوي گویا خدمت مولا لکي نه خزله کنه پويږي په ډیر کوشش مې وکړ سبق زیرو ویلې شي او تور زی وای او بخلاف کمره خدمت العبد وللانه يخدم مولاه زکدا خو خدمت د مولا کوي مانن ولی حيث يخدمها باذنه وامره غدا چې خدمت د خزي کوي په اجازه د مولا په امر د مولا نګوي چې د چا خدمت کوي د مولا کوي وبخلاف راعي الاغنام اعتراض الکه چې ورته وي استاګړي و یو کال سرو مخزي ته وي دا بری مہري انا په جایز وکنه انا په جایز و دا خو خدمت شو وینه کنه یار د خزي
د ګډي ښځې څرول د ګډي د ښځې ګډي څرول د هغې غوږانې چلۍ څرول دا خو د کور کار دی دا خو خاوند کوي که نه یار دی که څه قلب موضوع نشته دی پوهېږئ که نه پې ګورئ دا وبخلاف رعي الاغنام په خلاف د څرولو د ګډو لانه من باب القيام بامور الزوجيه ځکه دا خو دا دې باب نه دی چې سړی ودرېږي د کور په کارونو باندې او دا خو په کار دی چې د کور کارونه وکړي فلا مناقضه دې کې قلب موضوع نشته هلکه سم قیسې دي الا انه ممنوع في روايه او لا پس بل او روایت کې دا دي چې دا جایز نه ده مخکې ځي ثم على قول محمد تجب قيمه الخدمه امام محمد رحم الله سویلیو اول صورت کې چې مهر مثل نه د دې خاوند د خدمت څومره قیمت جوړي به ورکی دا ویلیو کنه وجه سره ويصل کې د شي مهر مقرر کو توجه جی چې هغه مال دی توجه څه دی مال دی خو ورکولې نشي او کله چې د شي مقرر کې چې مال یې نشي ورکولې نو به دغه قیمت لازميږي نه رسېږي وره تجب قيمة الخدمة ولي لأن المسمى مال دا خدمت دا خو مال دی خدوم ردا إلا أنه عجز عن التسليم تسليمنا عجز دی ولي لمكان المناقضة قلب موضوع بكرات للا فصار كتزوج على عبد الغير دسي مثال چې موږ سامي کې ویلي پر دې غلام یاد کړی دی نه بل مہر کې دار کما به ورکول شي نشي نو دا غلام قیمت به ورکی دلته بر خپل خدمت قیمت ورکی ولا ورسد به ولا قول ابي حنيفه وابي يوسف ديوس يجب مهر المثل دي مهر مثل واجبيږي وجه عقیده ټولو ته یاد ده دا شی مهر مقرر کی چاغي کې صلاحيت د مهر نه نو به دا سې دی لکه چې مهر نه دی مقرر کړي لہذا مهر مثل واجب وعلى قول ابي حنيفه وابي يوسف رحمه الله يجب مهر المثل ولي لان الخدمه خدمت ليست بمال المال نه ده اذ لا يستحق فيه بحال ذکر د خدمت کې څوک په یو حال کې مستحق لا يستحق ذکر نه واجبيږي په دې کې په یو حال کې نه واجبيږي خدمت فيه بنکاح کې بحال په یو حال کې نه واجبيږي اصل کې خدمت نفع د توجه جي خدمت سره نفع او منافع او زمان ومانه نه تاسو باورېدلی موږ سامي کې ویلو هغه پردي خزي وتویلو چې زه آزاد ما سنیکا وکا به سنیکا وکړه یادم شي کنه او به وته کوله به روس معلومه شول چې دا خو آزاد نه وینځوا او به خپل سړي بوتلله نه د بچو مچو قیمت به ور کې او دا خزي چې استعمال کړي د منافع او قیمت نشته البته علامه شامی دریزه کې ویلي دریزه نو کې منافع او قیمتي تاسو بینو پیګی لواړې استي به براله راشي کا انتهي مزیدار مسله ده خو پرې دی فصار ک تسمیه الخمر دا د سیل لکه شرابي مسمى کړیو خنزيري مسمى کړیو نو دا داسې شی مسمى کړی چې هغه مہر صلاحیت نه لري نو څه به واجب شي مہر مثل وهذا وجه دا لان تقومها بالعقد للضروره تاسو ورید به لاړې خبره بوتلله دا خدمت چې ده کنه خدمت اعتراض پوکه اجاره کې ګوره د خلک مزدوري خلکو سره کوي او نه د خدمت پیسې دي د درس کومه پیسې نه لمڅه دا ټول خلک د استادان د ډېړي مار د خدمت پیسې لیکنې لي او ته خو د خدمت پیسې نشته جواب دغه عقد اجاره ده عقد اجاره کې بنا بر ضرورت خدمت په مقابله کې پیسې ټیک دي او نکاح کې دغه ضرورت نشته لہذا پیسې بم ټیک نه الضرورت تقدر بقدر اي قسم برمدم ویلی وکنه وته ګورئ وهذا وجه دا لان تقوم هذا خدمت قیمتي کول دا د چا د وجنه دي عقد د وجنه للضرورت ضرورت دی او الضرورات تبيح المحظورات بي سو ما دوا نو فاذا لم يجب تسليم کله چی تسلیم واجب نشو باقت کی عقد کی خدمت ورکول ضروری خو نشو کنه نو دغه خدمت چې قیمتي پاتې نشو ځکه ضرورت وته نشو نو ظاهر نشو تقوم فيبقى الحكم على الاصل حکم پاسل پاتې شو اصل دا چې خدمت قیمت نه او هو مهر المثل نو به چې د شی مقرر کی چې قیمت نه به مهر مثل واجبېږي نو